محترم تاسو تما تیر شوی جمعه کې د بخاری شریف نا د منز متعلق یو روایت ویلو پاغه روایت کی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د معراج بدلک د معراج د قیمتي سفر صحیح سے بیان کړي وا ما تاسو د منځ متعلق 50 خبرې بزده کوي کلمو چې دا 50 خبرې زده کړي آی باندې سپیکر دی ورکو کلمو چې دا 50 خبرې زده کړي بیا به د مونږ په مسله باندې پوه شئ ان شاء الله 50 خبرو کې مې درته دوه کړې وې یو د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ متعلق مې درته لنډه خبره کړې وه دویم مې د مونځ معنا درته کړې وه صلات مونځ څه معنا ده ما درته وی صلات صاد لام تا دا ماده په عربی کې لګ دا ماده په عربی کې استعمالیږي په جمع کې یو ځایوالی کې ډېر دې کم کو د منځ معنا د جمعواله او یوزه کېدل منځ کوي چې انسانان د الله جل جلاله سره یوزه کوي دویمه خبره دریمه منځ یو جامع د عباداتونه ده څومره عبادتونه چې د الله تعالی دي دا په منځ کې راجم دي منځ کې خشوع ده خشوع وای د اندامونو عاجزۍ ته لاسونه نه خوره سترګې نه رپای بدن حرکات کمای او تابعدار ولاړی دیتا خشوع وای دی وجنا اللہ تعالی فرمائی قد افلح المؤمنون اغا مومنان کامیاب شوی دی هم فی صلاتهم خاشعون چې دوی په منځونو کې خشوع کوي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ترزوی ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما د رئیس المفسرین وای هغه وی دلته د آیت سمانا ده وی د آیت معنا ده د خاشعون مخبتون متواضعون منس کی عاجزی کئی لا یلتفتون یمینا ولا شمالا منس کی چه مومنان ولاړی خی طرف او چپ طرف ته نه ګوري ولا يرفعون ایدیهم فی الصلاة او منس کے لاسونه نه پورته کوي دا زمونږ استادو د مسلک چې کوم منځ ده
منگو تاسو پکې لاس نه پورته کوم بغیر د اول تکبیر نه. دا د دې آیت او د قرآن کریم موافق منځ دی. الله وی دغه منځ کوونکي کامیاب دي. که عمر بقاو کړه بیا به په دې مسله باندې هم پوه کم. نو منځ کې یو خشوع ده. الله ته چې ودرېږي لاسونه به د نوم لاندې کېدي او ډېر په عاجزۍ باندې ځمکې ته سجدې ته به ګورې، ځان به نه ګرئ، ویښتو سره به لوبې نه کوې، کالیو سره به لوبې نه کوې، ولې الله ته ولاړئ. څنګه چې د مخ الله ته راړولی داسې به ټول اندامونه الله جل جلاله ته مخ کې بیا دې ته منځ وایي. زمونږ فقها وایي که چا یو ځای 3 کرته وګراو نو منځ فاسدېږي. یو کرت دی وګراو مکروه، دویم کرت دی وګراو مکروه، او دریم کرت چې دی وګراو منځ فاسدېږي. کم عمل چې په 2 لاسونو کېږي اگر کتا په یو لاس باندې وکړه نو منځ پې فاسدېږي. لکه تڼۍ صدف دا چې خلاصي دا 2 لاسونه غواړي، خو کتا تکلیف وکړو په یو لاس ته بند کړه تڼۍ او صدف نو منځ فاسد دی. خولۍ درنه وغورځېده که په یو لاس ته راپورته کړه نو مکروه دی، او که په 2 دې راپورته کړه منځ فاسد دی. مقصد دا دی چې منځ کې به د لاسونو او د پښو د دې حرکتونو ته به فکر کې حرکات به راکمې، دې ته خشوع وایي. دویم نمبر په منځ کې خضوع ده. خضوع د زړه عاجزۍ ته وایي، د زړه درد ته وایي. څنګه چې د بدن مخ الله ته مخامخ کړی دی داسې به د زړه مخ هم الله ته مخامخ کړي. زمونږ او ستاسو منځونو کې مزه ډېره نه وي، د هغې وجه دا ده چې دې کې خضوع نه وي که نه. د زړه تعلق مو په منځ کې د الله سره نه وي، یا دکانداری کو یا مزدوری کو یا بل چا سره لګیا یو، نو بدن خو جومات کی خو زړه مو جومات کې نه وي، نو ځکه مو په دې منځ کې مزه نه وي. کله مو چې داسې منځ وکړه چې زړه مو جومات کې که بیا د منځ مزه وګوره بیا به خوند درکوي. یو بزرگ یو مولوی سے پسې منځ کاو نو چې یو رکعت یې وکړ نو سلام یې وکړ نو منځ یې مات که ځان ته ودرېدو. نو چا ورته ووی چې تا خو جمع ونه کړه؟ وی دې مولوي صاحب پسې نور منځ نه کېده. وی ولې؟ وی دې چې منځ کې ودرېده نو فکر یې دکانونو ته لاړه، نو بازار ته لاړه. ما خیر دی بازار هم پاک ځای دی. وی اخره کې د غواګانو غوجل ته ور داخل شو، نو بیا کله منځ کېږي. اولیاء و بزرگانو ته خدای پاک کم شیونه چې موږ ته پټ دي اولیاء و بزرگانو ته الله تعالی ښکاره کوي. دا عجیبه نه ده. ګوره ډاکټران وګوره ته به موږ او تاسو نشو معلومولی، هغوی ته به پټه ده خو معلومه یې. زړه والونه چې خراب شي هغوی معلومه یې، خو هغوی سره هغه مشیني. اولیاء بزرگان نیکان خلکو ته خدای پاک دغه واسطه ورکوي، خو هغه روحانی ده. نو منځ کې خضوع دا مستقل عبادت ته، عاجزي او د زړه مخ الله ته کول. دریم نمبر په منځ کې تسبیح او تهلیل ده، د الله تعالی پاکی بیانول.
سلورم په منځ کې ثنا ده، پنځم په منځ کې قرأت ته د قرآن کریم تلاوت، شپږم په منځ کې قیام ده، وم په منځ کې دعا ده، اتم په منځ کې رکوع ده، نهم په منځ کې سجده ده، لسم په منځ کې قیده ده، یولسم په منځ کې شهادتین دي، دولسم په منځ کې درود شریف ده، دیارلسم په منځ کې دعا د عام مسلمانانو توزان تا او سلام دے پکے. نو منځ دا مجموعه د عباداتو دا. منځ به جمعات کې نو قدمونه براخلے، جمعات به جوړے نو مال به لگے، بدن به لگے، وخت به لگے. دا چې ستا څومره اندامونه دي دا ټول په منځ کې استعمالیږي. سترګې پکې استعمالیږي، غوږونه پکې استعمالیږي، لاسونه او پښې پکې استعمالیږي، بدن ټول بدن دا په منځ کې استعمالیږي. نو منځ یو اهم ترین عبادت ده. دی وجنه علما وایي چې کله سړی مړ شي نو قبر کې به اول پوښتنه د اودس کېږي، دا مقدمه ده. او د قیامت په ورځ باندې الله تعالی اول پوښتنه د منځ کوي، تا منځ څنګه کړو، کم ځای کې د تاوان کړو، کم ځای کې د نقصان کړو. دی وجنه منځ ډیر اهم ترین عبادت ده. دی وجنه مونږ او تاسو ته شریعت حکم کړی تاسو به سنت کوئ. سار منځ سره سنت شته، ماسپخین منځ سره سنت شته، مازیګر سره سنت شته، خو هغه زواید دي. سنت شته 4 رکعات د مازیګر د منځ نه مخکې، ماښام سره سنت شته، ماخستن سره سنت شته. دا د منځونو سره دا سنت ولې راغلی؟ دا ځکه چې منځ ډیر اهم دی. نو که سړی نه په فرض منځ کې تاوان او نقصان وشي نو دا سنت سټپنی غوندې ده، دا بیا د دې منځونو هغه تاوان او نقصان بندي. کله کله سړی ذهن ته سوال راځي کنه، خو منځ به یوازې فرض و، منځ به یوازې سنت و، نو د هر فرض منځ سره سنت ولې راغلی دي؟ نو علماء وی سنت مکملات د فرض دي کنه. انسان نه په منځ کې خطا کیږي، کله رکوع سمونه کی، کله سجده سمونه کی، کله توجه نه برابر. الله ډېر مهربان دی، دیته ورته سنت برابر کړی دي. ته چې منځ پسې سنتو کې داسې ده لکه زخم باندې چې د پټۍ ولګوله، هغه تاوان را کم کی، نقصان ختم کی. خو زمونږ او ستاسو زمانه کې موږ منځونو کې ډیر نقصان کوو، دغه سنت ورته پوره نه کافي کېږي. په کار دا دی چې موږ او تاسو نفل هم وکړو. نو په ورځ د قیامت به ستا منځونه راخلي الله تعالی، او چې ستا منځ وګوري کې رکوع سمه نه وي، ملا دې نه برابره کړي، سجده پکې سمه نه وي، قیده پکې سمه نه وي، نو دی خوا ډیرې د سنتو ولاړي د نفل وي. نو الله پاک حکم وکړي د دین ورته راواخلی، نو هغې نه منځونه راوالي او دې سره یې ولګوي هغه نقصان پوره کړي. نو منځ چې دی دا اهم عبادت دی. 4 نمبر خبره، منځ 3 قسمه دی، 2 رکعاته، 3 رکعاته او 4 رکعات. 5 پکې نشته، 1 پکې نشته، 6 او 9 پکې نشته. صرف 3 قسمه منځ دی. 2 رکعاته لکه سار، 4 رکعاته فرض ماسپخین او مازیګر،
3 رکعات ما خام 4 رکعات ما خستن دا 3 قسمه منځ ولې راغله نو د دې جواب دا دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کله چې د معراج په شپه باندې لاړو د سفر کې نو د سفر قصه درته بیا ان شاء الله کوم نو د الله تعالی ملائکه ولید 3 قسمه وي یو جماعت د ملائکو داسې او چې 2 وزرې وي یو جماعت د ملائکو داسې او 3 وزرې وي یو جماعت د ملائکو داسې او چې 4 وزرې وي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا سوال وکړ چې اے ربا دا ملائکی کم وقت نستا عبادت کئیں او تر کم وقت پورے بے کئیں ویال اللہ ورطو فرمیل زما پیغمبرہ کم وقت نچ ما پیدا کری دی دوی زما عبادت کئیں او دا بترابد پورے کئیں ہمیشہ نبی علیہ السلام خوڑر مہربانو که فکر مکڑی منگا تاسو چې بازار تلار شو یو خشه وینو سوکرا تډیر ګرانی یره چې دا می هغه ته وړای وې دا می بچی ته وړای وې دا می دوست ته وړای وې رسول الله مبارک ته دا عبادت ډیر مزه ورکړه وی فرمایل اے ربا کدا عبادت ثواب دې زما دی امت تراک زما د امتیانو خو عمر کم دی نو کده دی ملائکو د عبادت ثواب دی راک اللہ پاک ورطو فرمیل زما پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا امتی بانے امتیانو بانے بے 3 قسم منز فرض کو 2 رکعت سنائی 3 رکعت ثلاثی 4 رکعت رباعی ستا امتی چی 2 رکعت منزو کی زما چې څومره ملائک د 2 وزرو والا دي زبدت په عمل نامه کې د دې ټولو ملائکو د عبادت ثواب لیک ستا امتی چې 3 رکعات وکي زما چې څومره ملائک د 3 وزرو والا دي د په عمل نامه کې به د ټولو ملائکو ثواب لیک او چې 4 رکعات وکي منګو تاسو بدی ته لک فکر کوم کله چې په 2 رکعاتو درې دي نو د ملائکو ثواب ګټل خو مسانه کار نه ده کله چې په 2 رکعاتو درې دي دی باندې به فکر وکي چې خدایا زته 2 رکعاتو باندې راتا د 2 وزرو والا د ملائکو ثواب راکې اوس بدی سره لګه خواري وکم چې هغه ثواب راکې هغه خو همیشه عبادت کوي او په اخلاص کوي نو ته به د 2 رکعاتو تاریخ ته ګوري دی باندې به فکر کوي او داسې درد به ورسره یوځای کوي چې ته سلام وګرځې او زړه دی ومني چې ثواب راغی داسې 3 رکعاتو کې داسې 4 رکعاتو کې د دې شاته دا فلسفه پرته ده دا به ال حاصله چې دې سره درد یوځای کې دې سره محبت یوځای کې دې سره مینه یوځای کې بیا به کار سمیږي 8 نمبر خبره دی منځ کې 4 حالت دي قیام دی ولاړه رکوع ده سجده ده قیده ده بس 4 حالت دی پکې بل حالت پکې نشته منځ کې چې یا سملی یا خو په سر کېنی دا 4 حالت په دې منځ کې ولې راغلي دي څوک درنه پوښتنه وکړي ته مسلمان یې 4 حالت په منځ کې دي د دې دا ولې
دا اصل کې سلور شکرانی دی. دا اللہ تعالی سلور قسم مخلوقات. یو مخلوق دا دی چې همیشه ولاړی لکه ونی، دا همیشه ولاړی. دویم مخلوق دا سے دی چې همیشه پر رکوعی لکه حیوانات، غوا، میخه، غوی، اوزا، پسو، دا همیشه پر رکوعی. دریم قسم مخلوق دا سے دی چې همیشه په سجده‌ای. هغه بوټي چې هغه پونډۍ نه لري، هغه ډنډه نه لري، لکه د هندوانې بوټی، د خټکي بوټی، دا په ځمکه پراته وي. څلورم داسې مخلوق دی چې هغه ساق لري، هغه پونډۍ لري، لکه د تور بانجان بوټی، د رومیانو بوټی، د لیړوګانو بوټی. دا همیشه په قیدی. کله چې سړی مونځ ته ودرېږي نو د باندې شکرانه واجبه ده. دا ونې همیشه ولاړې دي خو الله ورته یو نیکیم نه ورکوي او قدر هم نشته. دا حیوانات همیشه په رکوع دي، نیکیم الله نه ورکوي او قدر هم نشته. داسې دا بوټي او مونږ او تاسو الحمدلله خدای پاک انسانان پیدا کړي یو. زمونږ د الله تعالی سره ډېر قدر دی. دنیا کې هم قدر را کړی. دا چې څومره مخلوق ګوري دا زمونږ تابع دی او زمونږ خدمت کوي او الله تعالی راته نه غوسه کېږي. همیشه راته ګروپ لګولی. داسې نه وایي چې تاسو خو ورانې کوئ، زه به در باندې دا رڼا بنده کم. نه، تاسو خو ورانې کوئ، زه به درته رڼا جوړه کم چې خوب در نشي. دا محبس ته به چې څوک لاړه که نه، موږ ته یې قصې کولې وې د شپې بیا خوب ته نه پرېښود، دومره رڼا به یې ولګوله چې خوب به چېرته راتله. موږ او تاسو باندې د دې شکرانه پکار ده. نمونځ کې څلور حالت راغله. کله چې الله ته ودرېدې دا فکر به کوې چې ای ربه الحمدلله چې زه د انسان پیدا کړم او هغه مخلوق دې نه یم پیدا کړی چې همیشه ولاړي او ته ورته ثواب او نیکي نه ورکوې. ښه دی چې ونو کې دې نه یم پیدا کړی، خو ستا مخلوق دی. نو خدایه زه تا ته ودرېدم. بیا چې رکوع ته لاړ شې نو دا فکر به کوې چې الحمدلله چې خدایه زه د حیواناتو کې نه یم پیدا کړی، غوا میخه دې نه یم پیدا کړی، تا خو زه انسان پیدا کړم چې همیشه به دوی په رکوع باندې. او بیا خدایه زه د هغه بوټی نه یم پیدا کړی چې همیشه په ځمکه پروتي، او هغه بوټی دې نه یم پیدا کړی چې همیشه په ناستی. زه د یو قیمتي انسان پیدا کړم. دا هر حالت کې به دا فکر کوي. اووم نمبر خبره که فکر مو کړی د ماسپښین لمونځ په پټه دی، مازدیګر کې مې امام قرت په پټه وایي او ماښام کې په زوره، ماخستن کې هم په زوره او سار کې هم په زوره. دریو منځونو کې جهر دی او دو منځونو کې سر دی او پټه ده. دا ولی یا به ټول پټ پکارو یا به ټول ښکاره پکارو. نو د دې جواب دا دی چې مونځ مکه مکرمه کې فرض شوی دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د باندې مونځ مکه مکرمه کې فرض شو د معراج په شپه. مکه مکرمه کې مسلمانان مغلوب وو او کافرانو چرچا او غالب وو.
مسلمانان عبادت ته نه پرېښودل چې په منځ به ودرېده وهل به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ځل په حرم شریف کې منځ کو کافرانو مشوره وکړه وی څوک به لرې راوړي او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سر باندې به کیدي یو مردار لاړ واغه ډک لرې راواغس او رسول الله مبارک په سر کې او د نور ورته خندل نو مسلمانان منځونو ته نه پرېښودل عبادت ته نه پرېښودل حرم شریف نه وشړل وی ځئ خواته د یو صحابي کور د ارقم ابن ارقم رضی الله تعالی عنه داغه په کور کې رسول الله مبارک او صحابه کرامو پټ عبادت کاو نبی علیہ السلام چاته زه نه خودو چې دلته نه پدې دوه منځونو کې ماسپخین او مازیګر کې کافران بوي خو رسول الله مبارک فرمایل وی تاسو دی کې قرأت په زور مو آیای چې دوی وا نوري او زمونږ د ازه معلوم نکی او د عبادت وخت مو معلوم نکی چې ضرر براته ورسای نو دی دو منځونو کې قرأت په زور رانغه کله به چې ماښام شاغوی به شراب چکل ماښام ډوډۍ کې دا زمونږ استاسو چې کم وخت کې د ماښام ډوډۍ خورو د وخت نه دی دا مونږ غلط شوي یو ماښام ډوډۍ دا د ماښام د مونځ نه مخکې پکاري په رڼا کې ما ته چې یادېږي او موږ د خپل وطن کې وو نو ماښام مونځ نه به چې راغلو نو ډوډۍ به یې وختي راکوله اوس خو خلک ډېر ناوخته ډوډۍ خوري ناوخته ډوډۍ کې دا تاوان دی چې د سترګو دید کمای زمونږ د طالبانو یو کتاب د مقامات ورته وایي په هغې کې وایي ویجتنب من اکل اللیل الذي یعشي کله چې ډېره تیارۍ او ناوختی او څوک د ماخوستن ډوډۍ خوري نو د سترګو دیدي چې د هغې سره کمیږي نو هغه وخت کې عادت دا چې لمر به وغورځېده نو د ماښام ډوډۍ به یې خوړه نو چې کله به ماښام ډوډۍ مشرکانو خوړه نو د ماښام وخت به او شراب به یې وچکل نو خپله نیشه کې به رسول الله مبارک کو فرمایل اوس مونځ په زوره وایئ ځکه کافران مشغول دي په خپلو شرابو کې ستاسو تلاوت نه اوري نو د ماښام مونځ ځکه جهر راغی ماخوستن او سار کې به ویده پراته به رسول الله مبارک وی اوس په زوره قرأت وایئ ځکه چې دوی ویده دي تاسو نشي معلومولی کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف راوړ نو مدینه منوره کې خو الحمدلله مسلمانان غالب او رسول الله مبارک صحابه تو فرمایل صحابه څنګه مزمو چې مکه مکرمه کې کو چې دا دوه منځونه مو پټ کول د کافرانو د ضرر نه د محفوظ کېدلو د پاره او درې منځونه مخکاره کول همدغسې کار به مدینه منوره کې هم کوئ دې دپاره چې اوس خو مو مزیدي اسلام غالب دی چې دا تاریخ رانه هیر نشي چې تاریخ راته یادي چې اسلام او دین دا ډېر په تکلیفونو په دردونو راغلی دی نو اوس هم دا دوه منځونه پټ راله او درې منځونه ښکاره دي موږ او تاسو به هم تاریخ نه هېروو دا اوس چې په ارام باندې دلته جومات کې ناست یو او مونځ کوو الحمدلله دې باندې صحابه کرامو ډېر تکلیفونه تیر کړي دي
او ډیر دردونه تیر کړي دي هغه تاریخ بزان سره یاد ساتي دې دپاره چې ونه وی چې دا خو زما کمال دی چې ما مونځ وکړه او ما اودس وکړه دا دین چې موږ ته را رسېدلی د دې شاته دردونه پراته دي د دې شاته تاریخ پروت دی هغه تاریخ به نه یری الله تعالی دې موږ او تاسو حرمینو ته بوځي بیا بیا مو دې الله ورته بوځي حرمینو کې څه کمال دی حرم شریف کی کمال دا دی چې سړی ته زوړ تاریخ یاد آئی کله چې حرم شریف ته لاړ شي تانه به عبادتونه هیر شي دلته که فکر دې کړی مونږ او تاسو چې د شپې تهجد وکړو که نه نو بیا سار داسې ځمکه باندې پورته پورته ځو او داسې د بزرګۍ خبرې کوو ځان راته ډېر لوی ښکاري تهجد ګزار یم او چې بیا د جمع مونځ وکړو نو بیا هم راته ځان بزرګ ښکاري او یو بل ته وایو ګورې فکر کوه که خیرا مې وکړه تباه به شي دلته راته عبادت ښکاري ګناه راته نه ښکاري دلته راته خپل مال ښکاري څوک مالداری که نه هغه مونځ هم ډېر په نازونو کوي هغې کې هم چلونه ولونه کوي مال ورته ښکاري دلته موږ ته خپل علم ښکاري خفه کېږئ ما زموږ علماو کې هم تکبر دی مالدارانو کې هم دی علم هم چې د الله پاک فضل نه نو تا بچکی نه دام سړي کې تکبر پیدا کوي الله مو تکبر نه وساتي نو دلته موږ ته علم ښکاري دلته موږ ته مال ښکاري دلته راته وظیفه ښکاري دلته راته ځواني ښکاري دلته راته قوم ښکاري دلته راته طاقت ښکاري نو تکبر راکیوي کله چې حرم شریف باندې د سترګې ولګي دا هر څه ختم شي مال درته نه ښکاري عبادت درته نه ښکاري علم درته نه ښکاري طاقت درته نه ښکاري هلته به درته خپله ګناه ښکاري وی فلانی ځای کې مې ګناه کړې وه فلانی ځای کې مې کړې وه فلانی ځای کې مې کړې وه فلانی ځای کې مې کړې وه څومره مال چې دې خرچ کړی څومره عبادتونه دې کړي دي یقینو کې که یو هم درته ښکاره شي د خپل تقصیرات به درته ښکاري او بیا به ووایې چې ای ربه څومره لوی احسان مې را باندې وکړه زه خو ستا ډېر نافرمانه یم او بیا دې م راوستم حرم ته خدایه ما خو ستا یوه خبره نه ده منلې او چې کله دې په کعبې مبارکې نظر ولګېږي تاریخ به درته یاد شي دا هغه کعبه ده چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه او ابراهیم علیه السلام دومره تکلیفونه تیر کړي دي او بیا چې صفا مروه کې منډه کې دا منډې ولې وهو د هاجري بیبي هغه منډې درته یاد شي چې دا د خپل بچي د اوبو دپاره کله به د صفا غر ته خطا کله به د مروه غر ته ختله ما سره یو کرت یو وکیل صاحب او چې دې صفا او مروه کې منډې کړي ما ته وی دا څه قیصه ده دا خلک منډې ولې وایي دلته حکومت نه پرېږدي که څه شی راغورځېږي مې نه یې خبر ویلې نه ما بیا به د بلډینګ کې خبر کړ بیا مو دا ټولې مارې والا راغونډ کړ بیا یې مو ورته تاریخ ووی چې دا څه کوئ د حرمینو ډیر کمالات دي خو یو کمال پکې دا دی چې د اسلام او د دین ټول تاریخ تا ښکاره کوي چې اسلام او دین باندې څومره تکلیفونه تیر شوي دي غرض مې دا دی موږ او تاسو دا دوه منځونه په پټه کوو تاریخ راته یادوي داسې نه دی راغلی دا په ډېرو تکلیفونو راغلی دا درې منځونه ښکاره کوو دا هغه تاریخ راته یادوي دی وجه نه مدینه منوره کې د جمعې مونځ مدینه منوره کې فرض شوی او ګوره په ښکاره موږ قرت وایو د ورځې مونځ دی خو چونکې مدینه منوره کې فرض دی نو د جمعې په مونځ کې سختی نه ده تیره
نو جهر په جهر پاتې دی. د اختر مونځ مدینه منوره کې واجب شوی دی. اگر که د ورځې مونځ دی خو قرت پکې د جهر دی، ځکه هغه تاریخ د سختۍ پکې نشته، تاریخ د اسلام د غلبې دی. او په دې 5 منځونو کې خو تاریخ شته، ځکه 2 منځونه دا سرن او په پټه راغلی دي او دا 3 منځونه دا په جهرن راغلی دي. چونکه وخت کم دی بیا برته انشاءالله نور جمعو کې ویم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سنت کوئ.